نو په دواړو حالو کې به انسان الله تعالی نه یری، الله تعالی سره خپل تعلق قائم ساتي. دا موږ چې ذکر خو اکثر تاسو مرګري کوي کنه، لا اله الا الله نفي اثبات دا ذکر موږ کو ابتدا کې کم از کم 200 خي، بیا په 12 تسبیح کې مستقل 200 دي. د دې څه مطلب دا موږ چې لا اله الا الله کو دا څنګه نه دا سره سره خوځو د جبه او د زړه اشتراک سره لا اله الا الله 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 لا اله الا الله. دا چې موږ خو دا سر خو خو د دې څه مطلب دی کنه، اگر چې دا فرض او واجب نه دی، نه سنت دی، نه مستحب دی. د بزرګانو یو رایج کرده طریقه ده، باقي کې الله تعالی یو اثر یې خدي او اثر نه خالی نه دی. څنګه چې دا ماشوم سبق وي تلاوت کوي، خصوصا حافظ چې کوم حفظ کوي دا ماشوم داسې خوځي را خوځي دا ټاټه وي داسې، او چې کوم قرآن حضرت یې هم عادت شي بغیر د دې نه سبق ته نه ویل کېږي. بالکل چې هغه سبق وي تاسو داسې کله کیونی سه نه بکیږي قاری سے بنا ابو یې نه کیږي. ما پرې دی لغون ته ها نه ما ابو دې ما پرې دی سره خوځم را خوځم سبق یې ما نو کو څو ورته دا شرک کو نو دا نادان نه دی، لکه څه شرک کو خوځي را خوځي خوند او مزه اخلي او باغې سره باغ د سبق کې غته اساني ده. نو دا موږ چې د لا اله الا الله دغه مطلب دی چې لا اله چې د زړه نه د غیر الله محبت تعلق دا ما وخت څنګه مې وخت غیر الله څوک دی؟ مور غیر الله، پلار غیر الله، رور غیر الله، خور غیر الله، خزه غیر الله، اولاد غیر الله، رشتہ دار دا ټول کائنات غیر الله. نو څه مطلب شه لا اله چې زړه نه مې وخت مطلب دا چې چیرې دوسر بغم خادي زما ختم رهبانیت میں اختیار کا کم چې د عام خلکو دا ذهن دی چیرې سلوک او تصوف کې پیری مریدای کې خلق راشي نو بس دوبه هر سپری دي. رهبانیت په اسلام کې نشته، لا رهبانیت فی الاسلام، بلکې مخکې نوم رهبانیت نو سره رهبانیت شته نه په دین کې او په مذهب کې. رهبانیت چې عیسایانو کوم اختیار کړیو، يهوديانو چې اختیار کړیو، خپل په خو خپل پته به اختیار کړیو. ما كتبنا عليها الله وي ما خو تاسو باندې شي نو لیکلې، خو تاسو شو کو چې موږ رهبانیت اختیارو غرون توزو سمستو توزو عبادت وکړو نو اوس کوي او چې نشه کول نو ما ولې بدنام وای. الله فرمایي ما كتبنا عليها ما غره تاسو باندې شي فرض کړی اند نو قدر مشترک دا چې رهبانیت لشته نه الله طرف نه دا چې رهبانیت نشته. د دې خدا مطلب چې الله ما ټول جوړ نه وکل غم به پریدم خادي به پریدم معنی دار اوسي، دا معنی نه ده. مطلب یې څه دی؟ که تاسو غور او فکر وکړئ که انسان ته غم ملاویږي خدا خلقو پوجا مثلا کورانه دا څوک پکې ناجوړ شو مړ شو زخمی شو جو غم دی، خوشحالی هم د دغه خلقو په ذریعه سړی ته حاصلېږي. په کور کې واده دی، کوئی دنده ماشوم پیدا شو یا ماشوم پاس شو، قرآن پاک یې وې دا د خوشاله مواقع دي. نو انسان فطرت دا دی چې دی په غم کې الله یری، دی په خوشاله کې الله یری. یری کني یری خوشاله کې بیا یری ډز اسمان بیا ولي اسمان ولي بیا الله بیا ير کې په کار خدا چې بیت شکر ادا کا او شکر بسنګ ادا کا. اے ملو آل داود شکر، اے آل داود دی عمل په ذریعہ زما شکر ادا کا. الله تسجره صدور کا تموزو کا چې الله شکر دې دا خوشحالي دې راته وخوله. دانه چې الله تعالی په نافرمانی کې شروع شي او چې څومره د فسق او فجور اسباب دی هغه ته اختیار کړي نو دا خو الله نه تل رښلې. نو گویا په خوشاله کې انسان الله یری او چې غم شي بیا خو خود لري چې الله زدي په کوم ګناه کې ونیول، ځکه ځکه غټ معتبر سړی زدي په کوم ګناه کې ونیول، ما ته خپل ګناه نه ښکاري، یعنی ما ته ګناه نه ښکاري زسم چې یا الله زدي کوم ګناه کې ونیول. نو سوچو کې موږ زه خدا سوچ کوم چې موږ کې نیکی کوم او دا ګناه خو پرې ده ولنه نه موږ ته ګناه نه ښکاري، سره نیکی دا ګناه نه ښکاري. نو په دې غم کې موږ الله یې رو شکو او شکایت شروع کړي، الله دې
دې ته اوچت کو او د لا عمر نو دا منګ بس کو دا مخلوق بس کوي دا الواد بس کوي دا سه مختلف خبرې اترې نو په دې دوه حالو کې انسان الله نه غافل کیږي نو د ذکر کې دا خبره خود لیکيږي چې الله لا اله الا الله ما باندې به غم راضي ما باندې به خادم راضي الله لیکن د زړه د تعلق یا الله دا وتا سره زما قائمي لا اله د زړه نه زدو باسم باقی غم که پېښ شه په غم کې به شرکت وما کوم جړه برامنیوم تاریخيږي غم جن کېږم بوما که خوشحالي شه پاغي کې به شرکت کوم د خلکو دعوت به کوم راشه درشه به سره کوم خوش آمدید به ورته ویم د خوشاله اظهار وکوم لیکن یا الله په دې دوه حالو کې عام انسان تانا غافل شي خو زبتانا نه غافل کېږم دا مطلب دی لا اله او یا الا الله تصور دا دی چې الله تعالی مين او محبت دا په ما په خپل پزړه کې راسخ کړ